تاریخ کې ول زمونږ مشرانو به دا چل نه کوو، دا موږ شروع کړی دی. موطا امام مالک رحمه الله یو زمانه مشهور کتاب لیکلی دی، د زمانه مشهور کتاب موطا امام مالک. پر امام مالک صاحب یو لور وا او د پلار دا کتاب چې په احادیث باندې مشتمل دی په یاد کړو. او کله چې امام مالک صاحب د احادیث مبارکه او درس کوو، په درس کې به په زرګونو خلک ناسو، د وخت محدثین، د وخت فقهای کرام، د وخت عالمان بناستو. امام مالک صاحب بزرگ سره طالبانو به عبارت وي، عبارت الکوایا، عبارت ویل شي دغه الفاظ چې کوم د احادیث مبارکه او د متن وینا ده. نه به د دروازې نه आवाज راغی، تک تک आवाज براغی، او امام صاحب متوجه شو الکه وی غلط وای، د کور نه आवाज راغی چې غلط وای، په دروازه کې به لور ولاړه وا. هاي هاي دا زمانہ وا، په دروازه کې به لور ولاړه وا، وی به چې دا مولوی صاحب دا عبارت غلط وای، ما ته په یاد دی، دا خدا سے دا سے دی. نو आवाज به د خپل عورت د ستر په وجه باندې आवाज به نو ورکو، نو دروازه به وډه بولا. دا د زنانو حالو. کوم تر عبد القادر جیلانی رحمه الله واقعا یاد ده، دا غره مور بي واقعا مونږ ته یاد نه ده. ګوره تر جاهلیت زمانه نور څه ده چې ته په دې زمانه کې چې تعلیم زمانه ده، ته په دې زمانه کې چې قرآن زمانه ده، ته په دې زمانه کې چې حدیث مبارکه زمانه ده، په دې زمانه کې چې کلمې زمانه ده، په دې زمانه کې چې کور کلی په کلی باندې محله باندې مدرسې د دین کولو شوي. اوسم ساده خیال چې زما بچنګې به مدرسې ته نه ځي، زما بچنګې به د دین علم نه زده کوي، زما بچنګې به د قرآن حافظ نه جوړېږي. ستا په دماغو کې اوسم دا خبره راځي چې زما بچنګې به د قرآن علم نه زده کوي. دا زده کړه د سړو دپاره ده، د هلکانو دپاره ده. جنکو نه کوم ځای علم راغلی دی. سبحان الله.